والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري. دا زید باب ما جاء ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. باب د بیان د دې کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ليلني منكم، را نږدې دی ودرېږي ما ته پتا سو کې اولو الاحلام والنهى، د عقل او د فهم خاوندان. اولو الاحلام، احلام د حلم جمع ده. حلم ستوي یا د حلم جمع ده په زمې د حاصل. فهم توي عقل توي او نوها دام عقل توي. دا نوها عطب په احلام دعت په تفسیری شي. حلم اصل کې بیداری توي او عقل سره خياري، او نوها ورته ځکه وای د نهي نه د منع توي، او عقل سره د بدو کارونو نه منع کوي. نبی علیہ السلام فرمایل ما ته د سپونو کې څوک نږدې ودرېږي د عقل او د فهم او د علم خاوندان. ولی ځکه چې د مانځه طریقه ما نور خلکو ته نقل کی، ما ته وګوري زما په طریقه پوه شي او نور خلکو ته نقل کی. هم عقل سره خو انتقال خبرې نشي کولای او خيار سره کوي. دیمه وجه دا ده که چاته ضرورت پیدا شي د استخلاف چې زه په مانځه کې خطا شم، هغه رامخ کې کمزه او دست لاړ شي. دیم دا که زه غلط شم چې ما ته فتح راکړي، ځکه ویلي یلیني منکم اولو الاحلام، ځکه د فتح ځای به پېژني، بې ځایه فتح به نه ورکوي. نو دا عقل خاوندان به ودرېږي. دا غیر مقلدین ډېر بې ادبۍ کوي بعضې اوقاتو. دی وایي رفع الیدین حدیث د عبدالله ابن عمر نه نقل دی، او د ترک رفع الیدین حدیث د عبدالله ابن مسعود نه روایت. دی وایي عبدالله ابن مسعود د ونې نه ټیټ و، نو د نبی علیہ السلام ته نه دي کتلی، نه دی لیدلی چې رفع د یدینو کړي، ځکه نبی علیہ السلام ته نه رسېده، ټیټ و. هلکه دا د بې ادبۍ خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یلیني منکم اولو الاحلام والنهى، د عقل او د علم خاوندان دي ما سره نږدې وي. او عبدالله ابن مسعود خو د علم خاوند او د عقل، ځکه د نبی علیہ السلام په ژوند کې به صحابو ته فتوی ورکول، او نبی علیہ السلام ورته انک رجل انک غلام معلم، ته خو ډېر پوهه سړی. او نبی علیہ السلام وایي کنیکن ملئ علما، لوښی دی چې د علم نه ډک دی. نبی علیہ السلام وایي استقرأوا القرآن من اربعة، قرآن د څلورو تنانو نه زده کوي، یو پکې ابن مسعود. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حاتم بن حزام عن ابي ناصر عن ابراهيم عن ركبة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذين جمهور الاحلام والنهى ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم ولا تختلف قلوبكم واياكم وحيدات الاسواق. سرور خبرې دي، په درې خبرې دي حدیث. یو
لیلینی منکم ما ته دې نږدې ودرېږي اولو الاحلام والنهی د عقل خاوندان ثم الذین بیا هغه یلونهم چې دوی ته نږدې دي ثم الذین بیا هغه یلونهم چې دوی ته نږدې دي. دیمه خبره ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم اختلاف مکوئ په سپونو کې زړونو کې به خدای اختلاف راولي ځکه د ظاهر اثرې په باطن. درېمه خبره و ایاکم وحیشات الاسواق او ځانونه وساتئ د چغو سرو د بازارونو نه لکه د بازاري غږونو نه په جومات کې ځان وساتئ ځکه جومات د عبادت ځای دی او په وقار او دروندوالي سره به راځئ. بادشاه دربار له چې سړی ځي څنګه ځي؟ جومات د بادشاهانو د بادشاه دربار دی چغې به پکې نه وایي صفا جامې به چې وقار او سکون سره به ناست دي. حیشات الاسواق حیشات چغو سرو ته وایي الاسواق د بازارونو بازاري الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خوخوا ایلیه المهاجرون والانصار چې مهاجر صحابه او انصار دې درې نږدې ولی ليحفظوا عنه چې دغه د مانځه طریقه یاد کی او خالد حذا خالد ابن مهران دے یکنا کنیت ابو المنازل دے حذا موچی ته وای ته حذا ولې وای ته چتا موچی نو موچی سره بکې ناسته نو ځکه ورته موچی وای. سمعت محمد ابن یقول ان خالد حذا ما حزانا علن قط د پانی نه دی ګندلی اس کلا انما یجلس الى حذا حذا موچی سره بکې ناسته په نصیب ایلی. ابو معشر اسمه زیاد ابن کلیب د ابو معشر نوم زیاد ابن کلیب الله باو ما جا پی کرایت سب په بین السواری ستنه پمند کې سب مکروه ده یله کستنو پمند کې یاد درشل د دروازې پمند کې سړی ولاړی او جمعات کې زی نه دا خانه ده معنا دې راغله ده او چې جمعات تنګي او ډکی او ستنو په پیلر ومند کې سړی راشي نو خیر دې کې سبا دینست نور کسان مر سره ولاړی وا قال صلينا خلف أبيه من الأمراء واصبحنا الناس فصلينا بين الساريتين ولما صلينا قال أنس بن مالك رضي الله عنه منګه د امیر پسې منځ کاو د عمراونه پسترنا الناس خلق منګه تنگ کو فصلينا بين الساريتين دا واستنه پمن کې منځو ولما صلينا قال أنس بن مالك كنا نتقي هذا منګه دین ځان تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی له سلام په زمانہ کې ولې ځکه سپونه نه برابرې ده ایال دستنه د سوي چې د سې نه وي یو دلته نه و چې سب پکې برابر شي بلکې یو دلته وا او یو بدلته وا نستنه په من کې بچو درې دي نو سب کېده الله احمد او اسحاق وای جنا مطلقاً دستانو په من کې مند مکروه ده وقد رخص قوم من بذلك جمهور اجازه ورکړي چې خیر ده باو ما جاء په صلات خلف الصف وحده بعد بیان د مانځه کې د سب شاته یوازې د سب شاته ولاړ یو مونږ کې دا څنګه ده یلکه سب شاته یوازې ولاړ دا مونږ نه دی جای الا جایز ده چې دا د تمای چې څوک براشي ما سره به ودري او مخ کې سب کې زین نو خیر ده او حنا په یو قول دام دی اگر چې مختابه نه ده چې مخ کې سب نه به یو سړی غوږ سر نه راونی سي د لاس نه راشه به کې ځان سره الکه په پوي چې د سیوکا دا په خوانې زمانه خبرې دي اوس خو دې چې سړی د لاس نه راونی او ځان سره ودرونه شر دې ځان لپاره په پیسو واخی الکه خلک نه پوي دي کنه او که پوي دې کړه نو خیر دې بیا ځان تر راشه تک الله قال حدثنا قال حدثنا بالحق حسين عن هلال بن يسار قال اخذ زياد بن جاد بيده ونحن بالرقه نحن بالرقه یا بالرقه دوار راغله یا نون د زید
فقام بي على شيخ يقال له وارث بن معبد رضي الله عنه من بني اسد فقال زياد حدثني هذا الشيخ ان رجلا صلى خلف الصف وحده والشيخ يسمع ما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعيد الصلاه. وفي الباب عن علي بن سعيد هلال ابن یساب وی چې زیاد ابن ابي الجعد دا تابعی دی دونی و زما بیدی زما لاس او منګه پر حق فقام بي على شيخ یو سپینګری مخې له زو دراو هغه ته وابس ابن معبد ویل دا صحابي و د بني اسد قبيله فقال زیاد دی ویل دی تابعی حدثني هذا الشيخ دی شیخ را ته خبره کړې دا صحابي یاد چې ان رجلا صلى خلف الصف وحده یو سړي د صف شاته ځان لمونځو کو والشيخ يسمع او شیخ دا خبره اورېدې چې حواله په ورکوله فامره رسول الله نبی رسول الله ته امر وکړ ان يعيد الصلاه چې مونږ دی دوباره وګرځي نو د ابو حنیفه او د امام مالک او د شافعي را خدای چې مکروه دی مونږ نه ګرځي امام مالک کوئی چې مونږ به ګرځي مونږ باطل شمدا د امام مالک دلیل دی مونږ وای دای تربیتن ویلي دي تغلیظن چې تربیت شي دا په تربیت حمل له حکم نه دی الله وفي الباب عن علي بن سليمان وابن عباس رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث وارثة رضي الله عنه حديث حسن وقد كره قوم من احمد ان يصلي الرجل خلف الصف وحده وقال العيد اذا صلى خلف الصف وحده وان يقول احمد اسحاق وقد قال قوم من احمد لم تلزموا الى یو قوم د همین چې کاپی کیږي اذا صلى خلف الصف دا قول سفیان ثوری مبارک او شافعی دی فقد ذهب قوم من اهل کوفه حدیث وابي سب معبد ایزان قال من صلى خلف الصف وحده يعيد اهل کوفه کوم بعض خلک ویلي چې مونږ را وګرځي با خدا کراهت د اعاده د بطلان د وجه نه ده بلکې د کراهت د وجه من حماد بن سلمان بن ابي وكي وروا حديثه وروي حديث حسان عن هلال بن يساب غير واحدين يلکا حدیث د حسین د هلال بن يساب نډیرو کسان روایت کړي په شان د روایت د ابو الاحوص یہ باب کې ابو الاحوص روایت کړي کړه یہ باب کی چار روایت کرے ابو الاحوص عن حسین عن هلال ابن یساب لکه عن زیاد ابن ابي الجعد عن وابسه هل تاخذ سيده حدثنا حناد قال حدثنا ابو الاحوص عن حسين عن هلال ابن يساب او بل چا د روایت کړي دي عن زیاد ابن ابي الجعد عن وابسه یہ حدیث حسین ما يدل على ان هلالا قد ادرك هلال قد ادرك وابس سره ملاقات شوه فاختلف اهل الحديث بهذا قال بعضهم حديث عمرو بن مران هلال ابن يساب عمرو بن راشد عن وابس اصح دي چې د هلال ابن يساب او د وابس په من کې عمرو ابن راشد دي عدل ته خود هلال ابن يساب او د وابس په من کې څوک د زیاد ابن ابي الجعد وقال بعضهم بعض مليان ویلي دي حدیث د حسین عن هلال بن صاحب عن زیاد بن ابي الجعد عن وابسه ابن معبد اصح د چې کوم په متن کې ذکر باب کې چې کوم ذکر صدا اصح قال ابو عيسى هذا عند اصح د حدیث د عمرو ابن مران عمرو ابن مران عن هلال ابن يساد عن عمرو ابن راشد عن وابسه عمرو ابن راشد د وابسه او د هلال ابن يساد په منځ کې دی امام ترمذي وايي دینه دا غوړه دی چې زیاد ابن ابي الجعد د هلال ابن يساد او د وابسه په منځ کې راشي لکه باب کې چې څنګه دی حدیث الباب یانو قد روا من غیر حدیث هلال ابن يساب عن زیاد ځکه د هلال ابن يساب عن زیاد بن جابر بن ابي سعيد ډیر حدیثونه روایت کړی دي الله قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا عن عمرو بن مرة عن زياد بن ابي عبد الجليل عن وارث رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يسار عن عمرو بن راشد عن وارث بن عبد رضي الله عنه ان رجلا صلى خلف الصف وحده فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الصلاه. دا منګوي د عادت صلات استحباب باندې بنا د امام محمد و امام احمد و بطلان باندې دا قال ابو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيع يقول اذا صلى رجل خلف الصف وحده فانه يعيد. دا وکیم وای چې را واپس کوي به خدای استحباب وای او امام احمد بطلان وای باب ما جاء پر رجل يصلي وما ورجل سړی مونږ کوي او بل سړی ور سره یو مقتدی یو امامي چې ډېر مقتدیان خوشاته به ودرې یو سره بسکه
یو به خي طرف ته ودرې ځان سره خو شاته به نه بلکې تا سره به جوخ ولاړ دومره به چې هغه د خپو نوکې ستا د خپو د پوندې سره وي دومره به درنه شاته وي دا د هغه نوکې دي ستا د دې دغه سره پوندو سره به وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن بن عطار عن عمرو بن دينار وقريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري ما د نبی علیہ السلام سره مونږ کوو یوه شپه فقمت عن یساري ګس طرف ته زه ودرېدم فاخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم براسي من ورائي نبی علیہ السلام زه د سر نه ولیدم د شاته طرف نه فجعلني عن یمیني ښي طرف ته راتاو کړو داسې چپ طرف ته ولاړ وم داسې د لاس نه راونیوم داسې د بل لاس داسې في الباب عن انس قال بزادي زمادي سنس والعمل هذا عند من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الرجل مع الامام يقوم عن يمين الامام امام خي طرف ته ودرېږي واه یو سړی دوه سړو سره مونځ کوي یو امام یو دوه مقتدیان نو شاته به ودرېږي دام جایز دي سره د کراهت نه چې امام مینځ کې ودرېږي او یو طرف ته بل طرف الله قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد قال أنبأنا إسماعيل بن سليم مسلم عن فسمع عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاث أن يتقدمنا أحدنا وفي الباب عن ابن مسعود وجابر رضي الله عنهما قال أبو عيسى وأبي سمرة رضي الله عنه حديث غريب العمل على هذا عند أهل العلم قالوا إذا كانوا صلاة قام رجلان خلف الإمام چې کله درې نو دوه سړي به د امام شاته ودرېږي الله مسعود رضي الله عنه انه صلى بالبلد على النمط والاسود فاقام احدهما عن يمينه یو خي طرف ته ودرو بل ګس طرف ته دام جایز دي ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم بعض الناس في اسماعيل بن مسلم من قبل نفسه اسماعیل ابن مسلم باندې چا جرح کړی د قبل دې د جرح مقیده وای او جرح مقیده صحیح ده ځکه جرح به صد وجنه کړی د حافظای کمزور باب ما جاء في الرجل راغلی دي چې او سړی یصلی و ما او رجالن ونه خځه او سړی ګڼ دی او سړی امام مخ کې شنو خځه به کم ځای کې ودرېږي او سړی به کم ځای کې ودرېږي الله قال حدثنا إسحاق بن أسواد قال حدثنا معاذ قال حدثنا مالك بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته نیای ملائکه تدعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعاء صنعته نبی علیہ السلام رو بالا فراق تا صنعت چې جوړ کړو نیای چې ډوډۍ برابر کړو وای شي په او نبی علیہ السلام رو وته چراش پاکاله مې نبی علیہ السلام فراق ثم قال قوموا فلنصلي بكم چې تاسو ته منذر دا نپلی منځو او دا نپلو جمع جائز ده بغیر د تداعی نه تداعی دي ته څلور تنانو نه کمی قال انس فقمت الى حسير لنا زپاتې د مفوزی د چې زمنګ وخت اسود دا تور شو من طول ما لبسا د زیات استعمال نه د زیات استعمال د وجه نه هغه تور شو فنزحته ما وساندا او یا فنزحته بالماء ما پیو بترم چاک فقام علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دی ودرېد وصفبت علیه او ما سب جوړ ک پدی انا ما والیتیم وراه او یتیم زمون شاتو والعجوز من ورائنا بودای زما د یتیم شاتو وصلى بنا رکعتین دو رکعت منځو کو سم انصرف به مخربا بخاری شریف کې براشي اول جلد چې به دعا وکړه په جمله د سنت نورسته دا دعا ثابت شوه ځکه نه پل دي کا اجتماعي دعا یو دا یتیم زمیره نومه ده قال بزادي زنزادي ولا مر عليه دارم قال اذا كان مع الامام رجلا ومر قام الرجل يمين الامام خلفه سړی به د امام خي طرف ته ودرېږي او ښځه به شاته او که سړی شاته شه نو ښځه به بیا ورپسې شاته
پسې او چا ویلي دي یو سره سب شاته ځان لمونځ کولای شي دا چې امام احمد ویلي نه کی جمهور ویلي کیږي ولی وای دا دلیل چې انس رضی الله عنه د نبی اسلام پر شاته والا انس سره یتیم او یتیم مونږ خو ماشم نه مونږ خو بګنه دی حساب وقال ان سبي لم تكن له صلاه سبي مونږ خو نه دی سي وكان انس خلف النبي صلى الله عليه وحده او انس د نبی اسلام پر ځان له شاته وليس الامر على ما ذا خبره د سینه دلته وای چې څنګه ویلي جن النبي صلى الله عليه وسلم اقامه مع اليتيم ځکه نبی اسلام اقامه مع اليتيم خلفه انس رضی الله عنه ودراو د یتیم سره خلفه چې د شاته ولولا النبي صلى الله عليه وسلم اليتيم صلاتن ک نبی اسلام د یتیم منځ نه غړنل لما اقام اليتيم معه یتیم به د انس رضی الله عنه سره نه ودراولې ولا اقام وان يمين او نبی اخی طرف ته ودراولې انا په دې حدیث کې دلالت دی چې نبی اسلام نفلی منځو کو اراده ادخال البرکت رحم اراده د ادخال د برکت کړي و دي چې کور کې برکت راشي یا بزرګ چرته چا کړلاړ شي او کور کې او برکات منځو کې او دعا او کې ذات ثابت شي بس